الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تیرہ جمعہ میں پدی موضوع خبر کړې وه او ننم هغې کې یو څو خبرې پاتې دي د امت ته اصلاح دپاره چې موږ دوه څیزونه دي د دواړو مقابله شروع ده. یو الله او د رسول احکامات او یو انسانی خواهشات. انسانی خواهشات وای چې زما معنا خواهش وای او الله او رسول وینا د خواهش ممانه زما معنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک جنت جوړ کنو جبريل علیہ السلام ته ویلاړ چې دا جنت وګوره. نو جبريل علیہ السلام لاړ په جنت کې چکرې وواله. نو چراغ رب العالمین ته تپوسو کوي څنګه دی؟ الله وی ډېر خشته دی، ډېر مزیدار دی، ډېر ښکلی دی. محلات پکې وو، اونې بوټي پکې وې، اوبه پکې وې، مشروبات. جنت خو ټوله خوشحالي ده، ډېر اعلی، ډېر مزیدار. وی څنګه جبریل که چا دا واورېدل را به شي وله؟ اوهو دا چې څوک واوري څوک به چته ترې پاتې شي. هر سړی خوشحالۍ له منډه وي. دې کې خو ډوډۍ شته، خوراک شته، فروټ، میوې، ښځې، هورې، او دې کې خشته اوبه، مشروبات، غم نشته، یخني نشته، ګرمي نشته، خوشحالي، بیماري، تکلیف. دا دی چا چې واورېدل الله هېڅوک به پاتې نه شي، ټول به ورته روزغلي. واقعي کوس چاته وي چې دا دی خیرات دی او خدای مو به خدسیل مې ټول راځي. نو بیا به د چا شوګر نی، نه به د چا د زړه بیماري، او بشیر جان به هم په دونچاق ولزغلي. او چې وایي پکې غمه دی، دارې قرمې دي او صیبه نری غوښې دي پکې، او خوش پکې بیا پسې جوسونه هم دي او مخکې روستو دي. بیا به بشیر د چا لاس ته هم نه نیسي چې خدای مې غوباسه ما ورونه څه وکړ. هر شی دا اوس هغه خواهشات دي د انسان. د انسان د سترګو خپل خواهش دی، د ژبې د سکې خپل خواهش دی، د زړه خپل خواهش دی. وی چې چام الله واورېدل څوک بام پاتې نشي. جبریل علیہ السلام فرمایي لا یبقى احد، یو کس به پاتې نشي مګر دی له به راځي. بیا ورته دوزخ چې دوزخونه یې جوړ کول چې د دې څه علم وکړه. وګوره چې لاړو د دوزخونو هغه عذاب اور دوزخ کې دننه بیا ماران لړمانان هم دي. په دوزخ کې دننه بیا زقوم بوټ هم دی، سخا بوی هم پکې دی، او لاندې پکې سخا داسې ګندګۍ او نجاستونو غلاظتونو نه ډک. راغې وي څنګه دی؟ الله ډېر خطرناک. څوک به وله راشي، اوهو الله که دا چا واورېدل خو څوک به هم وله رانشي، هېڅ څوک به ورته رانږدې نه شي. د هغې هم دقه مثال دی لکه دلته وی دشمن درته ولاړ دی او ته راشه له غوندې، هېڅ څوک به هم دغه دشمن په لاره لاړ نه شي. او که چاته دی وایي چې په دې لاره زمرې د رښتیا ووایه په لاره به نوم والي،
که چاته دی دلته ماران دي په دې لاره کې لړمانان دي 100,000 روپۍ ورکوه 100,000 روپۍ هم ورکوه څوک به ورنشي. الله پاک بیا څوک بخاري شریف کې حدیث دی د دې جنت نه غیر چاپیره دا سختۍ او دا تکلیفونه تاو کړل. د دې هر څه شکلونه دلته نشته هلته شته. زمونږ دا مونځ دلته نه ښکاري هلته به ښکاري. د دې وجود به دا ذکرونه چې مونږ کوو د خولې نه وباسو ختم شي. د دې ټولو هلته وجودونه دلته به ښکاري. تله کې به اچوي باقاعده. نیکۍ او ګناهونه دلته مونږ ته نه ښکاري، لیکن دا نیکۍ او ګناهونه وندعو الموازین القسط لیوم القیامه. هلته به الله د انصاف تله کېږي. د نیکو خپل وجودونه دي او د ګناهونو خپل وجودونه دي، به تله کې به واچي. دا چې څومره جنت ته د تلو لارې دي دا سخت څیزونه دی ته ګیر چاپېره کړل. منځ دی، سهار وختي پاڅېدل دي، روجه ده، اوړي کې بیا روجه ده، حج دی، صدقه ده، خیرات دی. انسان له نه غواړي دا څیزونه. جهاد دی، مسلمان سره خیر ښېګړه، دا ټول څیزونه دې ته تاو کړل. دا سختې لارې چې کومې مونږ جنت ته په کومو لارو ځو ظاهر کې مونږ ته سخت ښکاري، سخت تکلیفونه ښکاري، دې ته ګیر چاپېره تاو کړل. ورشه وی جبریل اوس وګوره جنت ته چې ته وایې څوک یم واوري پاتې به نه شي. وګوره چې ورغې الله وی ګمان نه کوم چې څوک ورننوځي. ولې دننه خو ډېر اعلی دی، ډېر مزېدار، ډېر ښایسته، خو ګیر چاپېره الله پاک سختې لارې دي ورته، سخت شپولونه دي، سختې غنې دي. ته دا ته احیطه دا اور باندې ګیر چاپېره احاطه شو بالمکاره. هغه څیزونه ته ګیر چاپېره تو دي چې د انسان زړه هغې ته توجه نه ورکوي. واقعي جنت ته تلو کې چقړې شته که نشته؟ سر به پاسې سر به پاسې. اوس نفس سره ډغره شروع شوه. نفس وایي سمله اوده شه بړستن کې رستو به وکړې مړه هلکه مونځ زمړه دی نن به ګزاره وکړو سبا به شروع کړو. نفس وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده. خواهش وایي مه پاسه بړستن ګرمه ده. خواهش وایي مړه رستو به وکړې ورګه لا نه قضا کېږي. خواهش وایي جومات ته مکور به وکړې. نفس وی مکوا مکوا. الله و رسول وی وقتی پاسا. جنت وی وقتی پاسا. جنت ندا شیطاو شو. ماسپخین بیا گرمی دا یخنی دا مازیگر بیا ماخام بیا بلستن کې ما یاره پې مې خوږېږي لاس خوږېږي یاره نشم پاسې دی یاره تکلیف دی دا مونځ دا نفل د شپې او کوم دغه کس ته دې ووایي دا کم انسان سار پېشمني نشي پاسې دی او د شپې تهجد له نشي پاسې دی او دته د دروازه وواله او چې یو 10,000 روپۍ مې درته راوړي دي لږ راپاسه دی بیا بړستن له ډغره ورکوي نه خوبي نه د خپو خوږي انه بل ځي په منډه هغه پیسو له را روان هلته جنت لاره سخته شوه او لاره څنګه سخته ده د خواهش مقابله راله خواهش وي مه کوه هلته زکات در باندې کال تیر شو الله وی ورکه زکات دا لاره نیغه جنت ته تللی ده ډېر ښایسته دی دلته خواهش اوهو دا 10,000 روپۍ زکات دا 20,000 دا 50 دا یو په دې خو زوی واده کېږي دې باندې خو زما د ښه نه جوړه شي دارو درمل کېږي خواهش وی نفس وی نه 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 او هلته کې جنت وی راځه لاره سخته شوه هلته پې حج فرض شو 5 लाख روپۍ لګي 6 लाख روپۍ لګي نفس وی نه نه په دې خو زما د زوی ټوله ښادي کېږي د لور پې پوره واده کېږي زوی له پې کورم جوړېږي د زوی ښځه هم پې کېږي نفس وی ما هلته الله وی دا ولګوه حج وکړه چې په دې لاره را پورې وځه چې جنت ته دې ورسو هلته روجه ده په اوړي کې اوهو ډېره ګرانه ده څوک بیا سر ته رسوي نفس وی منیسه الله وی ونیسه لاره خو سخته ده خطرناکه ده خو مخکې به کم خواته ځي جنت ته به ځي تاسې نور عبادتونه جهاد د الله فی سبیل الله کافر سره مقابله سخته ده بدر کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه احد کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه خندق کې رسول الله مبارک وکړه پکې شهادتونه هم رالل دا سخت څیزونه ته ګیر چاپېره و د عبادتونه دا مال خرچ کول دا د انسان په نفس تکلیفونه الله وی لاره سخته ده یقین لري که څوک ور ورسي دوزخ نه ګیر چاپېره خواهشات ته وکړل دا خواهشات نفسانیه د انسان له چې غواړي دا ګناه د څونه ډولی ده
د شپې په نیمه شپه مولا منډې وې دا غله چې کنډر کوي دا دروازې کوي که د شپې کوي شپې به نیمه شپه دا غلاګانې چې غله کوي څه وخت یې کوي دا ګډون چې کوي په دا مسالو کې او دا په چایو کې دا دروازې نه کوي د شپې کوي چې څوک هم ونه ویني دا غلا غلطۍ چې څومره روانې د شپې روانې دي خوب خو قربان کته اوس او الله د پاره سخت دی دنیا د پاره خشته دی دا د سترګو خواهش دی پردو خود ته وګوره دا د سترګو خواهش دی پردو جنکو ته وګوره دا د سترګو خواهش دی فلمونو ته پې وګوره دی بربنډتوب ته پې وګوره دا د غوښ خواهش سندرې واوره په موبایل ګانا ولګوه ګانا مونځ بم کېږي دلته کې رنګ بم راشي په جومات کې به ډنګار شروع شي خوند دی که نه غوږ له خوند ورکې په ژبه غیبت دروغ خوند ورکوي سړي له خوړه کې د ګناه سوچونه خوند ورکوي سړي له دا د پردي مال وهل خوند ورکوي سړي له دا پردي انسان ته تکلیف رسول خوند ورکوي سړي له دا خواهشات یې دګیر چاپېره تاو کړل دنه خو اور خطرناک خواهشات دي ورشه جبریل اوس وګوره چې وې کتل راغی وی الله یریږم چې دا ټول خلک وردننه بشي دوزخ ته او مثال د رسول الله مبارک ورکړی دی درته نه ورکوم رسول الله مبارک فرمایلی دی شمع او د پتنګ دی شمع بلیږي اور بلیږي اور او پتنګان ور روان دي دا اور دوی ته خشته ښکاري ښکلې ښکاري که پتنګ ته دی وي چې دننه خو سودې نه وردي هغه ته دا اور خشته ښکاري ښکلې ښکاري ښکلې ښکاري خو چې ورشي نو سبب د تبی وي که نه بیا د خواهش کې چې د اور له ورشم رڼا ده خشته تیارې نه وځي پتنګ کټ د ګوټ نه هم راوځي تیارې نه تیاره د انسان د حیوان فطرتن دا نی خوښه د روزي ورپسې چې روزي شاتو مچو ته نه ګورې رڼا له منډې وي پیټیر مور په شاتو نه مرو شاتم پرېږدي هغې له منډه وي رڼا له چې ورشي نو دننه بیا دا رڼا په څه باندې بدلېږي بیا په اور پتنګ وزرې وسوځي لاندې پرېږدي خلک یې خپې کېدي او مړ شي رسول الله مبارک فرمایي الله قربان شم ته وی تاسو ته دا دوزخ نه خواهشات داسې تودي لکه پتنګ ته چې هغه اور خشته ښکاري زه تاسو نیسم کلک مو نیسم د دې بړې نه مرانم د بړې نه پهلوان چې د بړې نه ونیسي زور کوي بیا شلېږي پرتو غورځېږي بړې نه م نیسمه چې مه ورځئ ګورې تاسو ته شی خشته ښکاري خو طبعي ده وی ما نه خلاصوی ځان او هغه اور ته ځان غورځوي الله یریږم چې جنت ته به څوک هم دننه نشي ګیر چاپېره سختۍ دي او الله یریږم چې دا ټول به په دوزخ کې ور وغورځېږي ولې ګیر چاپېره خواهشات د هغې پسې به ځي او چې ورشي بیا اور ته به خویږي او نیغ به ور رواني دا دوو څیزونو مقابله شوه د چا وایو څه د جنت او د دوزخ جنت نه ګیر چاپېره سختۍ دي دوزخ نه ګیر چاپېره خوشحالۍ ازادۍ او خواهشات نفسانیه دي نو د چا مقابله شوه څه د الله او د رسول سختۍ چې درته راولي او د خواهش مونږ خواهش پرستی په مخ اغشتی یو خواهش پرستی د لاسه پلار پاتې دی ښځالي مور پاتې ده ښځالي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار خپل حق دی د خواهش پرستی د لاسه رور پاتې دی ماللي رور پاتې دی خور پاتې ده د پلار په مال ټوله تا قبضه وکړه د خواهش پرستی د لاسه ګاونډي سره جګړه د خواهش پرستی د لاسه د ګاونډي پولوال د خواهش پرستی د لاسه کور کې جګړې د خواهش پرستی د لاسه نن دنیا په جیلونو کې پرته ده دا غټ خلک چې دا نه بیراني سي اوس دا لوی خلک چې دا نه بوتل اچوي او جیل کې نن پراته چغې وباسي ولې وباسي خواهش پرستی ده د خواهش په پیسو ته ضرورت پیسې خو به غریبانانو ته ضرورت دي ډوډۍ ته محتاج دي چایو ته محتاج دي دارو درملو ته محتاج دي دا چې کوم د کروڑونو مالکان دي پیسو ته څه ضرورت دی دا ټول خواهشاتو منډه خواهشاتو زغل وزیر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده صدر صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده وزیر اعظم صاحب ستا پیسو ته ساجت ډېره دې ګټلې ده خو چې دا بیا مور پسې نښتي د چا پرستی شوای او څه خواهش پرستی دنیا کې هم ذلت آخرت کې هم ذلت دنیا هم خواره خسرت دنیا والآخره آخرت هم خواره موږ ته خو مثالونه مخکې موجود دي د رسول الله مبارک هر یو صفت په یو صحابي تقسیم د ټولو صحابو کې فی الجمله صفتونه پراتو خو یو په یو کس کې زبردست پروت دی
د رسول الله مبارک بهادری چې هغه کې یو بهادري او دلیرانه سوچو دا په حضرت علي او په حضرت عمر کې پراته دي او چې کم عدل او په عمر کې پروت دی ټولو کې شته خو دا ډېر زیات او چې کم صبر او سنجیدګي وه په حضرت ابوبکر کې پرته ده او چې کم د دنیا سره تعلق ختمولو په ابوذر کې پرته ده ډېره زیاته ده پکې ډېره زیاته ده دې وجې نه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د دې قایل نو چې مال جمع کا دا د هغه خپل سوچ دی اوس مال به نه جمع کوو چا به کور جوړ کړی دی به ورغی دروازه به ورته وله دلته راشه دا کور دې څنګه جوړ کړی دی او دا مې جوړ کړه دونه عمر دې شته چا به دو چته جوړ کړی بنګلې دوزخ دې واغېسته اوس دا کور جوړول منع نه دي په شریعت کې جوړولی شي څه خبره نشته لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مال او د دولت او د دنیا سره لا تعلقي په ده کې دونه ویښته ننوتی ده چې دې دام به دي چې اعلی اوخ به او اس به پته به راته ولګي والذین یکنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون دا سره او سپین به قیامت پرد اور کې ګرمیږي طالب په داغونه درکوي دا به داغونه درکوي او دا مال به د قیامت پرد شجاع یو زبردست اجدها به جوړه شي غاړې ته به پرتی او دا شونډې به دله خوري وي انا مالک او انا کنزک زه ستا مال یم ستا خزانه دا به ګرځېده جګړې نه کور منه نه دولت منه نه ځمکه منه دومره جوور لاړ په دې سیس کې حالانکه ما تاسو ته وي رسول الله مبارک کور دو منزله دی لاندې یو کوټه برفې بله کوټه صحابو جوړ کړي صحابو ځمکې وې جایدادونه او بس دې پکې لاړ یو زبردست عشق ته ورسېد د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه وه هغه ته چا و چې د بابا خلکو به قدر کو د ابوذر سپین ګیری و هغه صحابي دی چې د رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې پړومبو مسلمانانو کې دی متقدمین هغه لومبي مسلمانان السابقون الاولون الله چې قرآن صفت کوي لومبي مسلمانانو کې دی او د اسلام د مخې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي رسول الله مبارک ډېره زیاته مینه ورسره لرله لږه نه عثمان صاحب باباجي خلک باباجي د لاسه موږ ور کې ولاړ او چې بچا ښه جامه یې نه په کونټه ټک ورکوي که د چا کور غټ دی په کونټه ټک ورکوي که چا ځمکه جایداد په کونټه ټک ورکوي باباجي سره څوک مونږه احترام یې کوو لوی عالم دی باباجي لوی صحابي دی د رسول الله مبارک ډېر نږدې د غاړې د تر غاړه وتو ملګری دا سره څوک هغه وایي داسې کار وکوه ابوذر ته یې ابوذره مدینې نه به شام ته لاړ نه شي تابعدار زه شام ته لاړ شم مدینې ته دنیا خلق راځي او دا جګړې دي جوړې کړې دي شام ته دا سبا سلام علیکم لاړ شام کې حضرت معاویه رضی الله عنه گورنر دی هلته معاویه صاحب سره په جګړو دی هلته چې د چا کور دی دوه چاته کور وایي قبر نه به دی که به نه دی ځمکه به واچه دا ځمکې لی خدای به څه کوي رسول وایي دې کې به خدمت کوي که الله او رسول الله عبادت پکې د چا به پیسې وي جمع کې دا به قیامت پر ورځ داغونه کېږي دلته هلته معاویه صاحب به ورته یو څه وي د بل څه اخره کې حضرت معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب ته شکایت وکړه چې باباجي نه مو خلاص کا مونږ خو درته څه ویلی نه شو نه غوسه کولی شو نه بل څوک خلق احترام کې سپین ګیری د رسول الله مبارک لومبو ملګرو کې دی دلته هغه بیا وي مدینې ته راشي چې مدینې ته راغی حضرت ابوبکر وایي دا خلک رانه داسې راتاو شو او راته نیغ نیغ ګوري ځکه خبرې به پرې ناشنا لګېدې لکه چې ما څوک پیژني نه په لومبي ځلې ولیدل دلته بیا خلکو سره باسونه میشن یې دقه و د میشن و د چیم نه منل نه 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 بس مال به نه جمع کوې ځمکې به نه لې کورونه به نه جوړوې مال به بس عبادتونه کوې الله رضا کې زهد دې حد ته رسېدلی و د حضرت عیسی علیه السلام مسارات پکې پراته دي هغه کې عثمان صاحب ورته وایي رب ځای ته لاړ شه ربه ځه د مدینې نه چې سړی قسیم ته ځي په دې لاره راځي زه ورته تللی هلته یې قبر هم دی وایي هلته لاړ شه هلته لاړ یو یې خضر یو دی هلته یو ځنګل کې پرېوته چا به د پیغور ورکوي څنګه د مدینې نه راویستلې وایي که زما بادشاه یو حبشي غلامي حبشي غلام
او دونه پوټینې سری وي چې هغه ډېر د ګوتې برابر سری وي بد شکلی او زما امیر یو ما ته حکم کوي د هغه به منم پاتې لا د عثمان به څنګه نه منم څنګه به نه منم هلته پروت دی صیبه یوازې یک تنها یو خیمه کې پروت دی د خاورې په بالښت پروت دی یو نری صادر لاندې پروت دی او یو ښځه ده ورسره یو دی هېڅ نشته د غریب چې جګړې ختمې شي بیمار شو غریب چې ناجوړه شو ښځه ورته کېناسته ابوذر تا سره به څه کوم هر ځای جګړې خلک پیشه مال پیشه خلک پیشه دولت پیشه خلک پیشه ځمکې پیشه خلک پیشه بنګلې جوړې شي ستا کار چا سره څه دی دلته باته په دشت و بیابان کې پروت دی تا سره وکم څه سبا به زنکدن دي زه به درته ناست یم مړ به شې نو تا به ښخی څوک ماله زه به دې په اوږه کې نشم ګرځولی زه خو ځان له ښځی یم زه به در سره څه کوم ستا جنازې سره به څه کوم ستا غسل سره به څه کوم ستا قبر سره به څه کوم ته په څه جنجال دې ځان اړولی دی حضرت ابوذر ښځې ته وایي ښځې فکر مه کوه الله به مدد کوي د خواهش مقابله چې کوې که نه سخته مقابله دومره مقابله چا نه ده کړې د خواهشاتو څومره چې حضرت ابوذر کړې ده او د حد درجې انتها ته پکې رسېدلی داسې مقابلې وکړه حضرت عثمان څومره مالدار و رضی الله عنه د حضور پاک ته پته وه لیکن دې پکې یو انتها ته ورسېد دونه مقابله الله مدد وی داسې کار وکړه ښځې فکر ونه کړي الله به مدد کوي چې کله مړ شم که نه بار به وځي ردې خیمې نه ځنګل نه به لاندې کوزه شي په دې لاره به یو قافله را روانه قافلې ته به آواز وکړې چې دلته د رسول الله مبارک یو صحابي مړه دی راشئ غسل هم ورکړئ کفن هم ورکړئ خق هم کړئ پې جنازه هم وکړئ خبر اسانه شوه او ښځې ما ته حضور پاک یې وصیت کړی دی امی پورا که او رسول الله مبارک زما متعلق دا الله کومه وعده ما ته ویلې ده امید لرم چې الله به م خپله وعده پوره کړي ما م پوره که الله به م خپله وعده پوره کوي ما ته رسول الله مبارک وی چې ابوذره چې ایمان دې کله وروړو یوازې وې چې هجرت دې کو یوازې وې د دنیا جون به دې یوازې څوک به در سره نی مرګ به دې یوازې څوک به در سره نی او د قیامت پر ورځ چې د قبر نه پاسې جنت ته روانې بیا به یوازې څوک به در سره نی یوازې به جنت ته ځې یک تنها به ځې ما هغه خپله واده پوره کړه ما چې رسول الله مبارک لکم لاس ورکړی ما خپل خواهش قربان که الله رسول مې واخیسته د چا نه کېږي ما هر څه پرېښودل عثمان هر څه راکول معاویه هر څه راکول رضی الله تعالی عنهما هر څه مې پرېښودل ما مدینه پرېښوده د رسول الله مبارک کلی د بادشاه د برکته دلته پروت یم امید لرم چې الله ذوالجلال د پیغمبر د خولې وعده ما سره پوره کړي په دې خبرو کې په دا مسافرۍ کې دا خاورو د بالښت د پاسه د رکوټي کجوري د پوزکي د پاسه په دا بیابان کې په خیمه کې د غریب نه ساه لاړه وفات شو ښځې وې ما یې خدایه څوکم د ده وصیت دی د خیمې نه راکوشم و چې راکوشم سنګ لارې ته رالم واقعي قافله را روانه وه مدینې ته تله ما وی قافلې والا یو غریبه بېکسه ښځه مړ دې خیمه کې مې خاوند مړ شو یکواز دې څوک یې نشته مسافر دی خدای دپاره راشئ او ما سره د خپل خاوند سنبال کې ډېره ښه مسلمان دی ولې به نه کوو چې قافلې والا سنګ رالل او په خیمه کې نظر واچوې کتل اوهو دا خو حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه او دا دلته څه کوي دغه حضرت ابوذر خو نومو الله د رسول الله مبارک نه یو قدم رستو نه دی پاتې شوی یو جهاد کې تی رستو نه دی پاتې شوی یو سفر کې تی رستو نه دی پاتې شوی او دا خو ابوذر دی اوهو ولا قربان د جنازه د قبر د کفن دا به موږ نه کوو
اغی قافلے والا قبر مکنا کفن ام ورک غسل ام ورک اپی جنازه دا مثال ما تا مخی پروت دے نشم رسیدے دیتا نظر رسیدے شم نتاسو رسیدے شم نشو رسیدے 1% خدانور رسول پکار دیتا 1% 2% مونگ وایو دا رسول ایمان دی زمونگ الحمدللہ او نن دنیا پا خواهش پرستے پا دیر پتیزے روا دیر زیاد پتیزے روا دمر پتیزے چی نن خدای خلقو یر کڑے دے یر دے رسول یر دے مدرسہ یر دے گیر ختم پٹکے ختم نیکانو پس کنزلے علماء پس کنزلے مدرسوں پس کنزلے گیری پس کنزلے تبلیغ پس کنزلے تصوف پس کنزلے تسپو تسپک نظر دا سے زینہ مملی دلی دی پدا سترگو چی قسم پا خودے پا پرتوگو پا کمیس سڑے شرمیگی چی دا میں ولے چولی دا مسلمانانو پا ملکی ملی دلی دا ما پا خودے قسم بیدتا ہوا چی دا پلارا بروانو پا تاشقانو پا سمرقن کے پلارا بطلم 85% خلق پا کی مسلمانان دی 85% دانا جی کافران دی او زمونگ جامو تبیو قتل او زمونگ گیرو تبیو قتل نو مسکی بش میں دا اس غائمون پوری خان دی پا خدای قسم پستر گروزو کی بے یو بلتا قتل و مونگ تبی شعری رات پوری یہ دا سکے دا سے جند را گئے دا سے خواہش پرستی رالا جنن اسلام یہ سار وقتی چی مونگ پاسو نلومبے دا خپل بچی دا پتلون غم کاؤ او داغا دا کوٹ غم کاؤ او داغا دا سکول غم کاؤ چی دے لارشی او دے پبلک سکول تا بوزم داغا دا ٹرانسپورٹ پیسے شتا داغا دا ٹیوشن پیسے شتا داغا دا جامو پیسے شتا داغا دا گرانو کتابونو پیسے شتا اغلا نوکر شتا اغلا زان لا موٹر شتا جدے پاکی سکول او کالج تا بوزم جماعت لا 10 روپے نشتا جماعت پچندو جوڑو مدرسی لا 100 روپے نشتا چی خیرات والا ورکے زکاة ہم چرمان دے کم پرز دے غم نہ ورکے خواہ کے دے غریب دا لوگے پروت تے 10 روپے والا نشتا ولے پا دے خدای خوشحالی گی پاگی تا خوشحالی گی پا دے خدای خوشحالی گی پاگی دے بچے خوشحالی گی ہم فکم طرف روانی ہو ہم قبر سے بسکو یوم یعد الظالم علی یدے پا دے لاسونو بچکونا لگو چکونا یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا اللہ کدا خواہش میں پریخے ہوئے دا پیغمبر پلا روان و سوا خوان یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اوہو دا خو میں فلان کو سر دوستانا و غرق کرے ما فلان کو سر میں تعلقو تبا کرے خدایا کہ دے ظالمانو سر خودما تعلق نوے دے پا زیم دا رسول دلار خلقو سر تعلق سخبا یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا پیغمبر سره چکم لار دا اغا دا علماء لار دا اغا دا شیخان و صوفیان لار دا اغا دا تبلیغ و دا دعوت لار دا اغا دا رسول اللہ مبارک دا سنت و دا احادیث لار دا او ارمان پلا سنو چکونا بلگئی کدا لار باندے تلے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا دا خوابل غرق لم کنا دا ما دوستو او دا پا خواہشاتو سر کڑیم تبا اکلم خدای کد سر ملار نوانی ولی دا خواہش پرستو والا او دا سنت متبعین اتباع والا لارنی ولی اللہ سنگا بخوا بیا بسا کیا پا خبر کے حالتا خو بیا رنام نشتا حالتا خو مکمل لوڈ شیڈنگ دے حالتا پکیم نشتا حالتا سولرم نشتا التا خودی را گرمی دا التا خمار لڑم زان نا وجلم نشے التا خواجدہا زان نا لرکولم نشے مار لڑم وجلم نشے التا چغم نشے والے چے مورے ملشو نشے ویلے مور دل نشے رات دے التا بیو یو چغوے یسمعوہو من یلی الا السقلین انسانو پیرے با نوری باقی بے ٹول اوری دا خواہش پرستے او دا اللہ و دا رسول مقابلہ دا من خواہش پرستی غشت را اللہ رسول پریخلی رونو اسی یو خبر اکو دا خدای زمان منز تا ضرورت شتا وایا کہ من منز اوکو روجی ونیسو حجون اوکو صدقی ورکو اللہ دا رضا دا پارا دا خدای خدای کی پس فرق رضی جاتی
نه او که موږ د دنیا ګناهونه وکړو دا ټول خلک داسې چې لکه د فرعون په شان د خدای خدایه کې پوټې کمې راوستې شي خدای ته څه نقصان رسولی شي نه دا ولې موږ ته وایي مونځ کوه روجې دا د خواهش مقابله را باندې کوي زما نفس غواړي چې زما سره د پیسې او ډېره دي او هلته الله او رسول وي نه صدقه او زکات ورکه چا به د نفس مقابله وکړه د خواهش منځ د خواهش مقابله را باندې کوي ما مستد الله څه ضرورت دی ما اخلی که گرم ببلستن اخلی ما اخلی که اے سی او ایئر کنڈیشن اخلی ما اخلی که بچو سره مزیق اخلی دغه مقابله او حج کې ما اخلی مزل کې پیسہ لگے دولت لگے او کمال اخلی شب ما اخلی که دا او روجه کې ما اخلی تند برداشت کې او کنا خپل خواهش اخلی بس صرف د خواهش مقابله د عبادتونو مقصد دا صحابه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په مکه شریفه کې چې یو جوړه به سار بدلولو یو ماښام موږ هم داسې کوو اوس کله پخوا به زموږ د علما وی یو څار یو ناشنا به لګېده اوس موږ یو سار بدلو یو ماښام سار جامې واچو نو لاړ شو پکې ماښام چې راشو بله واچو سار بله اچو دنیا دغسې را او قیمتي جامه اوهو داسې جامه چې یو ځل به پې سترګې ولګي دوباره به نه اچوله هغه زمانه کې د ریخمو جامې هغه اوس کم دي اعلی ریخم د هغې جامې به اچولې مالدار قیمتي او مخکې به نقاب کې ګرځېد او عجیبه دا وه چې د رسول الله مبارک هم شکل و تقریبا شکل یې د حضور پاک مبارک په شان دی احد کې شهید شوی دی احد کې شهید شو چې دی شهید شو نو شیطان پکې چغه وواله چې رسول الله مبارک شهید شو نو صحابه خپې وخپېل او احد کې چې کم میدان کې شهدا دفن دي درې پکې ښکاره دي باقي نورم ډېر دي خو پته نه لګي درې دي حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه او عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن یو ځای نو مدینه کې روان دي چې کله مسلمان شو هجرت یې وکړه دغه سړی کې د جوړه سار او ماښام او دوړه په جامه نه لګي مدینه کې روان دی نو یو پنسو پسې راخکي شي بله اوچته یو لنګ ټوکړه لاندې راخکي شي په ځمکه بله اوچته او غټې غټې ټوکړې ورته لګېدلې جامو ته او ټوکړه هم د ټوټې ټوکړه نه ده د سرمنو ټوکړې ورته لګېدلې نو چې رسول الله مبارک ورته وکتل نو په ژړا شو ډېرې وژړل نو چا دې تپوس الله رسوله ولې د مصعب هغه حال را مخکې شو چې د اسلام نه مخکې و اوس حال یې را مخکې څه حال دنیا پرستی خواهش پرستی اسلام نه پس جامو ته د سرمنې ټوکړې چولې په سرمنې په ځان نه دی په جامه نه دی په ځمکه ورپسې د لنډ ټوکړه راښکلې کېږي دا نمونې مونږ ته مخکې پرتې دي حضرت حذیفه حضرت عبدالله ابن حذیفه سهمي رضی الله تعالی عنه یو جهاد کې د حضرت عمر فاروق زمانه ده د روم بادشاه ونیو 300 مرګرو سره گرفتار کړ 300 سره گرفتار یې کړ نو د روم هغه بادشاه راوسته وی جیل کې واچوي دشمن به سختی وسره کو چې وی ډوډۍ به نه ورکوي خوراک به نه ورکوي اوبه به نه ورکوي بند سختی مولا ورکوي مشر پکې څوک دی عبدالله ابن حذیفه چې راوسته ورته وی چې عبدالله تا پرېږدم په یو شرط مفت پرېږدم چې عیسائی شه زموږ دین قبول کړه عیسائی کېږم چې اوس خو د جنګ کې ونیوم او که خلاص شم او بیا مقرره چې والله بیا د سره جهاد کوم عیسائی کېږم چې وی چې بیا جیل کې ډوډۍ خوراک بند کې چې ښه وږې تږې کړل وی راوی باسه وی عبدالله یو خبره درته کومه عیسائی شه پرېږدم دم گورنر در نه جوړوم د یو علاقې لورم دله در کوم څه شی در کوم لورم دله در کوم او د بادشاه لور تا ته پته چې کم څوک یې نه غواړي لور مال څه غواړي د یو علاقې د گورنر کوم هم ستا د جهاد ډېره لویه تجربه ده د جنګ زوم کوم دی مالم در کوم
اسلام دې پرېږده عیسایي شه. وی بادشاه سلامته که دې لور سره د مالم راکې کالیم راکې او دې لور سره د ګورنري نه دا ټوله بادشاهي هم راکې چې اسلام غوندې دین پرې نه ده. نه اوس که د خواهش پرستي وه وی به چې زمړه خپل کار به کوي اسلام. که خواهش پرستی و نن ډېرو خلکو خصوصا دا په خرابو انجیوزګانو کې چې دا کم خلک نوکران دي د خواهش پرستی د لاسه اسلام پرېښی په خولې مسلمانان دي په خولې دننه نشته دننه نشته اسلام په خولې مسلمان په معمولي غوندې خبره د اسلام نه باروزي لږه غوندې خبره دننه بل شان دي بار بل شان دي صرف په خوله غږ نه کوي چې څوک راته کافر ونه وایي. یعنی دننه چې یو سړی په زړه کې دننه د رسول الله مبارک د سنتو مخالفي ته ته مسلمان ویلی شي. دی چې په خپل مجلس کې بیا کینی ګیرې پورې خندا کوي سنتو پورې نو ګیره نه پرېښودل او ګیره خرایل خو ګناه ده شک پکې نشته خو چې ګیرې پورې خندا کوي او سپک ورته ګوري مسلمان نه دی کافر دی. خندا جدا شي غټې غټې ګیرې دا جاروګانې چې مخونو پورې نیولې دي چې دا لفظ دی او ایمان نه ووتی او چې انډرګراونډ دننه بیا د پیغمبر سنتو پسې سپک ګوري منځ ته ورزش وی منځ ته او د اسلام او ایمان ته زړې خبرې وی زړې خبرې دا سپک قتل دین ته شو که نه شو دا د کم ځای نه مسلمان پاتې شو. ما ته یو سړی وی دا اسلام او ایمان وی دومره کچلو منه را چې دا د پاسه نشتریږي ما وی دا کچم ده مضبوط هم ده که کلک و پورې ونښتې کلک مضبوط دي ونیوه نو ډېره مضبوطه ده او که معمولي او دوه ټکه دې ووې لکه ابلیس څه وې ابلیس خدای مانه د خدای انکار نه دی کړی. ابلیس ته الله وحدانیت هم منه چې یا خدای یو دی. ابلیس جنت هم منه اوس هم مني دوزخ هم منه اوس هم مني. ابلیس ته الله فرشتې هغه وخت هم منلي اوس هم مني. ابلیس ډېر هم انکار نه کوي چې دا پیغمبران د خدای پیغمبران نه دي. تا خو ته اړوي خو په خپله ته انکار نه کوي ورته معلومه ده د خدای د کتابونو هم انکار نه کوي. یو ټکې ووې اسه خلقتني من نار وخلقته من طين أأسجد لما خلقت أأسجد لما خلقت څنګه دی من طين زه هغه ته سجده وکړم چې خټې نه پیدا شي. الله سره مقابله وکړه پټې نه غوندې په دې رکوټې ټکي 80,000 سال عبادت پر وبوله دې رکوټې ټکي سره همیشه دوزخي شو. اسجد لما خلقت طینا دته سجده وکم فی خټه نه پیدا ظهور نه پیدا بس الله مقابله شو خواهش پرستی شو تباہ و برباد شو غرق شو. زمانونو بنیاد د خبره دغه ځای راځي نو هغه زمون ایمانونه کچري اپکیږو بنا ایمان به مضبوطه ایمان به کلکه او د خواهش اتباع به پرې دی او الله رسول پورې بین خله یعنی چې ایمان کچه دی لا یؤمن احدکم د ایمان د مضبوطیا یو نه خدا ده چې دا زه درته لګیم په دو جمعو کې لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به ایمان کچه دی چې د خواهش اتباع کې او چې خواهش دې پرېښو الله او رسول پسې روان شو ایمان به پوخي بس. نو بیا ورته وایي چې داسې نه کېږي وایي ښه دننه کې جیل ته نه کا نوکران وي بس باقي مري را ویوستل نو غوښه یې ورته سره کړې وه او ورته مشروبات مې ښودي وی عبدالله وی دا وخوره خو ګورې دا د خنزیر غوښه ده او دا شراب دي. ملګرو ته وایي چې ګوتې یو نسی وله حالانکه دومره کمزوري دي چې سترګو نظرونه یې ختمېدو والا دي. ملګري ورته وایي ولې په ازمایش کې چې دا خو موږ له دې وخت کې جایز دي. فمن اضطر في غير باغ ولا عاد ومن اضطر غير باغ ولا عاد که څوک محتاج شو او دې د دین نه ورپسې نه ځي د حد نه زیاته نه خوري چې په څومره مړېږي هغه مره خوري نو خیر دی جایز دی. دې وخت کې د خنزیر غوښه خوراک جایز دی شراب څښل هم جایز دی. دې ورته څه وایي دونه ازمایش کې ما چې وا عبدالله څه کې
مو زیاتې مکه دا جایز دی مونږ لا وی بالکل ماتم پته چې دا د خنزیر غوښه او دا شراب دی وخت کې مونږ لا جایز دی خو د یو کافر عیسائی له په خوشحاليږي دا غړ نه خوشاله نن مونږ د کافر له خوشاله او کنه خوشاله مونږ وایو چې امریکا خوشاله شي مونږ وایو چې برتانیا خوشاله شي زه وایم چې دا ګندونه چې دا هغه کم ګند دی دا خوشاله شي الله بخپل کار کوي آسیه ملعونه به ورخوشي کو چې هغې خوشحاله شي هغه خوشحاله پرېږدو به نور بار څه پرېږدو الله به پرېږدو وایي دا دله خوشحالېږي وایي ښه اوس به وګوره چې ته عیسایي کېږي او که نه یو غټ ټب یې راوړو پکې تیل واچولو او د اورې لاندې بل کړ چې په خوټ کېدو راغی وایي دې کې م یو اچوم یو ملګري وله ونیوه او هغه د تیلو هغه غټ ډرم ته ور شغال دونه ګرم و چې ور پرېوتو سپی غوښه اډوکې د یو بل نه جدا شو اړو وی یې مړه کړی شو وی اوس دې ونیسئ د عبدالله دې ورولې چې دې کله ونیو په ژړا شو وی ده درته ویم چې نشي ټینګېدی وره به ته څنګه خبره وکړم ګورنري مال لور در کوم عیسائی شاه نه کېږي اوس به کېږي که به نه کېږي وی نه په دې خو نه جاړم په مرګ خو نه جاړم وی په څه جاړئ وی جاړم په دې چې ډېر ټپ شوی یم وجود مې ډېر کمزوری دی او ډېر پوټینی دی که اوس دې ورغورځولم په یو ټک کې به سارا نه وځي جاړم په دې چې ارمان لږو تندو والم ډېر کمزور یم ارمان چې زما په دې وجود کې زما د ویښتو مرساګانې وي او هر یو ساه مې د اسلام او د ایمان نه دغسې قربان کړی وي لکه زما دې ملګري چې قربان کړي الله او رسول غشتل دې ته یاره وایي داسې وکړې پرېږده دا ملګري خو په یو شرط دې پرېږدم چې زما را تندې به ښکلی عیسایي بادشاه ورته وایي یاره ویړه خو مې نه غواړي ستا اړه خوشحالولی نه شم که یوازې هم دا کار به مې نه وکړی خو د دې ملګرو د خاطره به یې وکړم خو که ملګري مې پرېږدې په یو پرېږدم نو هغه عیسایي بادشاه له تندې ښکل که د ملګرو د خاطره او راغی مدینې ته خوشې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې وه حضرت عمر صاحب مدینه کې اعلان وکړ وی ټول د مدینې اشراف مشران او چې څومره صحابه دي پکې ټول به بارزو استقبال به کوو عبدالله ابن حذافه را روان دی او څنګه استقبال به کوو د ملګرو د خاطرې د عیسایي بادشاه تندې ښکل کړی دی مونږ به ولدا ارمان رجو چې نن مونږ ټول به ورته تندې ښکولو دا مثالونه د مارونو مونږ ته مخکې پراته دي او د قارون هغه هم راته پروت دی خواهش یې واخیسته د موسی علیه السلام قریبي رشته دار نږدې رشته دار او او موسی علیه السلام سره په ډله کې دا نه چې هغه سره نو بین اسرائیلو کې قارون قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي دومره مال او دومره چې د هغه کنجانې به یو ډلې وړلې هغه داسې کنجانې خو به نه وي دا پوټې نه یې کړې او جلندې به هم داسې نه وي یو ډلې به وړي مضبوطې ډلې به یې چابیانې ګرځولې قارون خواهش پرست د موسی علیه السلام سره ملګری یم د هغه سره ګرځي هغه سره ناسته پته او پشي شا ولخپې م وایي پشي شا کوشش کوي چې موسی علیه السلام بدنام هم کړي او د موسی علیه السلام د بدنامۍ یو خطرناکه لارې اختیار کړه یو جنۍ ورته ولمسوله چې په ډک مجلس کې پې ته الزام لګی او د موسی د پیغمبر مدد خو بیا الله کوي او چې څنګه جنۍ پاسېده او الزام یې ولګاو او موسی علیه السلام پرې راغی وایي دا چېرته کېږي خبره ښکاره شوې چا درته ویلې دي وایي دی قارون وایي الله وینیسه ځمکه وشلې د قارون وردن نشو وی نور امرا کاغا کنڈو تا شو وی نور امرا کاغا نامتا شو او دی چغی وی موسیٰ اے موسیٰ میرا بانیو کا ماپ میں کم موسیٰ علیہ السلام خو جلالی شخصیت تے بیا چغی وی مارے پورے بیا چغی وی وردن نیکا اور رسول اللہ مبارک فرمائی ترنن پوری پدازمکا کی تر قیمت پوری برور ہوتا ہوئی خواہش پرستی دا پیغمبر مقابلے اکرلا ذلیل شو کہ نشو مال دولت کنجان خزانے عرص پاتی شو اللہ وی موسیٰ تا موسیٰ معاف تے نکنا اللہ ستا پیغمبروں پا میں سونا خطرناک الزامو لگاو ما بسنگ معاف کرے وی ظالم کا ما تا یو چغا والے و ما معاف کاو
خو زه پرېښوم تا ته چغې والې دونه رحیم بادشاه دی دومره رحیم بادشاه حالانکه الله په پیغمبر ډېر خفه کېږي نو موږ به څه کوو موږ خېټه دې کې زړم پروت دی خواهشاتو جاله او دې کې کلمې پرتې دي او دې کې میدم پرته ده او دې کې لرم پروت دی او دې کې نجاستونو غلاظتونو ګن پکې دننه پروت دی دا مونږ او خدای دا لاندې پیدا کړی د مونږ کوم خوا رسول دی بره د که داسې ګورم خېټه که داسې ګورم خېټه که داسې ګورم نو خېټه مبارکه که شاته ګورم نو خېټه مبارکه او که سوال کوم د خېټې دپاره که مونځ کوم خېټې له که چاته ویم دعا وکړه خېټې له که بچې مې سعودي ته ځي عمرې له به ځم بابا ګورې بچې خېټې له دوا خېټه لرم که نه الله الله افرأیت من اتخذ الهه هوا مونږ خواهش نن خدای کړی دی الله وی ظالمه خېټه لاندې ده بره سر دی سردار دلته دی سر دی سوچ دلته پروت دی فکر دلته پروت دی سوچ فکر سره کار وکړه چې دا خېټه تصوره چې دا د الله په خوشحالۍ که د الله په خفګان سوچ چوکه دی سر مې دله بره پیدا کړی دی سترګې مې دله دلته پیدا کړی دي غوږونه دماغ په دې لږ سوچ وکړه سترګو سره نظر وکړه غوږونو سره حق واوره چې دا خېټې ته کوم شی اچې دې باندې الله خوشحالېږي که خفه کېږي ته وایې نه سوچ کوم نه په سترګه حق ته نظر کوم نه په غوږ د ملا خبره اورم دقه خېټه مې ده او خېټه ده او خېټه ده او خېټه ده حضرت خېټه مبارکه دا زما هر سار څه ده خېټه کې دننه هر څه پراته دي زما ورونو الله خفه کېږي مقابله د خواهش او د رب موږ به رب اخلو خواهش په پرېږدو بیا ګوره خېټه به خدای پوره کوي د خېټې ذمهداري رب العالمین اخیستې ده پوره یې اخیستې ده قسم په خدای که د لوږې مړ کړې قسم په خدای دا خواهش به دې پوره کوي چې شریعت خلاف نه دا بنگله به هم دله جوړوي دا موټر به هم دله درکوي دا جایداد به هم دله درکوي دا په کاروبار کې برکت به دې مچوي هر څه به درکوي خوشحاله زندګي به وي او که خېټه دې په دا سر د پاسه کړه نو مال به در سره ډېرې خو پریشانه به ګرځي دې مال پسې به سرګردانه ګرځي ډوډۍ خو هغه ده چې خدای مقرر کړې ده یو سړی او ښځې سره یې جګړه وکړه نیک سړی چې ښځې سره یې کور جګړه وکړه نو ښځې خو هر قسمه شته بعضې ښځې داسې وي چې هغه په پوزه مچ نه پرېږدي ځکه زه بشیر جان ته د ښځې نوم ګورې باندې روزانه به دې ته خو ستا نظر نه لري کله به دې په ملا چاپې ولاړې وي او کله به دې دا حالت به دې نه بیا خو دې منډه هم نه شي وهلی دا و چې سترګې دي خو منډه ووایي منډه ووایي بار ته لاړ شي چال دې راغی څوک دی ولې را منډه وي سپی را پسې و سپی نه هغه سپی وي سپی را پسې و هلکه سپی خو یاده که سپی ولې یادې نو ته خو بیا دې منډه هم نه شي وهلی کور مخکې ته دې بیا نیر بیل دی که هغې ته ولړه کړې نو ښځې سره یې جګړه وکړه چې جګړه یې وکړه دې وخت کې میلمه راغی میلمه بیټه کې کېنه کور ته ورغېدې میلمه دا وایي خپل کار میلمه مې دې ډوډۍ والا پخه کوي نه پخوم والا ته میلمه تاله هم نه پخوم ما سره دې جګړه وکړه زه اوس دا پخوه والا نو چې ښځه روانه شي دا اسپني دا چې کله اړي شروع کړي نو ته مخکې بوځې وروستو ځي داسې ده که نه ده ته مخکې بوځې دې ریورس ګیر لګولي نیکبخت دی خو مخکې وروسته شو شان تلل دي که نه نو ځه کور ته نیغه که نه 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 دغه ښځه چې روانه شي هغه ټټک اسپتې ښه ده بیا نه پخوم دله ښځې میلمه مې دی کو رسواکۍ مې ول وی بس ول نه پخوم دله نه پخوم دله بس دیم غریب و چې اوس په خدای څه کوم لاړ ګاونډي کره او د یو ګاونډی کور ته ورغی هلته اواز وکړو یاره کور والا بیماران دي طبیعت ټیک نه دی څه به کې اوس دا ورته ویلی شي چې نه پخی راله مونږ خلک هم چې بار د کوره راوځو که نه نو برېت هم ډنډۍ ډنډه او چې کور ته ننوځو نو بیا برېت لاندې ګول بار هم برېت دوه لیش دي دوه او درې لیش دی او چې کور ته ننوځو که نه بس بیا سر ښکته یي خیر چې هلته ورغې کور والا ناجوړه ده میلمه مې دی ډوډۍ والا برابر هغې وی ښه اب ګاونډۍ ښه وه بس هغې ویل ډوډۍ برابرول شروع کړو چې ډوډۍ برابرول شروع کړله نو دته لیکې ور وټکېده چې ور وټکېده ور ننوته ښځه ورته ویې ځکه را دننه شه
نه بس مه پخوه بس ما هغه بلې ګاونډی ته ووایي ډوډۍ به م پخه کړي او انتظام به مو کړي مه پخه نه خبره ووره د دې خوا شو دا ښځه ورته ښکته شوه ټیټه شوه معافي غواړم ما وبخه ما معاف بس ستا د مېلمه چې څومره انتظامي هله شا به زه کوم ورشه ګاونډی ته وچو ښځې دا څه جنجال دی جوړ کړ وختي دې په شرمونو شرمونم نه کوم او اوس وی کوم وی چې ته کور ته لاړې زه هسې دې بورچي خانې ته ورغلم وی چې بورچي خانې ته مې وکتل د اوړو د بوجۍ نه یو بوډا بابا دی اوړه رالي او په شکری کې اچوي او چې نور د پخلي کم سامان دی ارالي او په شکری کې اچوي خدای بابا څوک دی مې دا څه کې زموږ د کور نه زموږ په مخ کې بابا غلا کې بوډا سپینګیریه او سامان وړي وی نه که نه دا خو د دې مېلمه حق و ستاسو په دې کور کې نو هغه حق ته مېلمه له نه ورکې نه بله ګاونډی کره دوړمه چې هغې وله پوخ کړي دا د مېلمه حق و ستا په دې کور کې خو چې ته نه پخې دا به اوس هلته یوسمه هغې له به ورکړم مېلمه حق دی ته خوړی شي نه هغوی خوړی شي ما وی نه کېده زما توبه دې وله پخوم باباجي غیب شو شی یې کېښود د الله فرشته د هر چا دپاره چې کوم رزق مقرر دی حق دی بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله ماشوم د مور په ګېډه کې جوړ شي نو فرشته هلته الله نه تپوس کوي د مور په دا ګېډه کې پروت دی الله مل اجل دی به کله مري دنیا ته لا راغلی نه دی وي کله به تی ځي دې سره څه کوي دنیا ته لا تشریف نه دی راوړی امیر المؤمنین لا خېټه کې پروت دی امیر المؤمنین کوم ځای پروت دی خېټه کې امیر البطن د حضرت خېټې بچې لا په خېټه کې دننه پروت دی او هلته وایي دی به کله ځي دی مل اجل مر رزقو څونه ډوډۍ به خوري څونه بروټ به خوري څه به کوي دی به څنګه ګرځي کوم ځای به ګرځي او دا به نیک عمل کوي الله اکه بد به کوي شقی و مسعید دا ارس یکتبو دا اولی کلی شي فی بطن امه د مور خېټه کې به دا غاړه کې ورته ورواچوي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا نو ته د مور ګېډه کې پروت دی لا دې دنیا ته تشریف نه دی راوړی کاکاجي مور ګېډه کې پروت وی لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی میرو دنیا کې ملا صاحب نه راغلی امی صاحب نه راغلی هلته پروت دی ستا روزي لیکلی شوی او پکې نخرې کې منډې ورپسې وې هوا د دنیا اسباب د انسان دپاره دي خامخا به اسباب طلب کې خو د الله د مرضۍ لاندې خپله مرضي به د الله د مرضۍ د پاسه کې نه او که خپله مرضي د الله د مرضۍ د پاسه کړه نو د پوخ ایمان د کچه شو یو ټس په دنه ځي د رسول الله مبارک د خوږ ایمان او د ښکلي ایمان د تیرې نه د قدم بار وویسته دنیا کې هم تباہی آخرت کې هم تباہی نو ذکر رسول الله مبارک فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به چې زما خوږ ایمان زما خشته ایمان زما هغه ایمان چې سړی ډایرکټ نیغ په نیغه جنت ته رسوي دا په هغه چا کې نشي کېدی چې د الله او د رسول مقابله کې خواهش اخلي خواهش به د الله او د رسول تابع کې زور پسې خواهش پسې بالکل ځه خدا الله او د رسول تابع نو زما هغه ښکلي ایمان چې څنګه د صوت او جنت ته پې سړی ځي هغه ایمان کې به زه داخل کړم دا زمونږ د ښکلي پیغمبر وینا ده رزق چې څومره مقرر دی هغه دی خو زما رڼو رزق پسې به منډې وو طلب به کوو صحابو کړی دی ځمکې صحابو غشتې دي اوښانې غشتې دي کورونه جوړ کړي عثمان صاحب ډېر مالدار و عبدالرحمن ابن عوف دونه مالدار و چې هغه به پخوانۍ ډبلې روپۍ به وي نو په هغه ډبلو روپو خلک مږي نو صفا کوي چې زنګ ونیسي نو اوښان به یې پې د پاسه ګرځولو د اوښانو په هغه خپو به یې وله صفۍ کوله مال شمد نه دی مال ګټل ګناه نه ده خو چې د الله او د رسول د مردۍ لاندې د الله او د رسول د مردۍ لاندې او خواهش پرستی پکې نه چې دا مال ګټې زما بچي وي دا به وخوري د عبادت به پې وکړي حج به پې وکړي عمره به وکړي بچي له پې قضا وکړم د شریعت مطابق کار به کوم که خیري جومات به جوړ کړم کار به جوړه کړم صدقه به ورکړم خیرات به کوم داسې ځونه پکې راوله
मकसूद अल्लाह का दोयम नंबर माल का, मकसूद आखिरत का दोयम नंबर दुनिया का। कसम पे खुदाई दे खपोल बदे माल रा रवानी, इज्जत पे खपोल रा रवानी, बरकत पे खपोल रा रवानी। अल्लाह दे मंगा द अल्लाह व रसूल ताबेदारी नसीब की। अल्लाह दे मंग द ख्वाहिश परस्ते न वसैती। अल्लाह जुल जलाल दे मंग द दुनिया व द आखिर बरकत व खुशहाली रख। زمونږ دلته کې دوه مړي شوي، یو خو زمونږ دا ډاکټر صاحب وفات شو، عبدالولي ډاکټر صاحب، او بل زمونږ د عظمت دی شبیر دی والده وفات شوې وه، او بل زمونږ په عثمانزو کې زمونږ د محتمم صاحب هغه ترور وفات شوی و، مفتی حسن جان صاحب، او بل زمونږ د فایض احمد مولوي صاحب صغر وفات شوی د قاضي غریب جان صاحب پلار. دعا وکړئ ټولو الله مغفرت نصیب کی، الله د آخرت خوشحالی نصیب کی، او رب العالمین دا تیارې په رڼا باندې بدلې کی، او دنیا د کې څه تقصیرات غلطۍ شوي الله دې ورته معاف کی، وارثانو بچو له دې خدای صبر ورکي، د نورو غمونه دې رب العالمین په امن او امان کې وساتي. بعضې ملګري بیماران دي، زموږ دلته یو ملګري به ناست و، یو حاجي صاحب بیمار د هسپتال کې دوه چې الله شفا ورکي. زموږ نور ملګري دي هغه شهر نه راغلي دي، هغې سره م یو دوه مریضان هم دي، یو مشر دی، یو رکوټې بچی دی، ورسره دعا وکړئ چې الله تعالی ولا شفا ورکړي، الله دې ولا شفا ورکړي. اللهم اشفهما شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاء، شفاء غادر السقم انت ارحم الراحمین. نور دوستان دي غم بیماران دي په دې جمع کې ناست دي، او چا ټلیفونونه کړي دي، الله چې څومره بیماران دي که د جومات کې ناست دي او کبار دي، الله ټول له شفا ورکړي، الله روغ صحتونه ورکړي، الله د منځ او دست دپاره روغ صحتونه ورکړي، د حجونو د عمرې دپاره روغ صحتونه ورکړي، د ذکرونو د تلاوتونو دپاره روغ صحتونه ورکړي. او الله که چاته څه پریشاني وي ربه موږ ته خپلې پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې کړي، الله زموږ پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي. خدای موږ ټول د بیت الله حج له بولې عمرو لمبوت لیکې، او خدایا د مخلوق د شر نه مو ساتې، د حاسدینو د حسد نه مو ساتې، د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتې. دا او زمونږ د دې کیسټو دا ټیپینګ کوي زمونږ هغه صدای اسلام والا پرېری سنوم دی محمد ابراهیم صاحب نوم دی، ها نو هغه بیمار دی، زما په خیال د خپې څه تکلیف دی، دا پریشان. دعا ورته وکړه چې الله ولا روغ صحت ورکړي، او الله تعالی ولا شفا کامل عاجله ورکړي، او الله تعالی د خپلې خولې لاړې دارو کړي. او چې څومره پریشان حال دلته ناست دي، لویه جمع ده بره لاندې مخلوق ناست دی، خدای د ټولو پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. الله ټولو له د دنیا او د آخر برکات او عافیتونه ورکړي، په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي او ثوابونه ولا ورکړي، او خدایا د ټینشنونو پریشانونه په امن و امان کې وساتې، د زړه حاجتونه مقاصد پروردګاره د ټولو پوره کې، او الله د ټولو په زړونو کې د خپل ذات او د خپل مبارک حبیب مینه زیاته کې، او الله زمونږ د ګناهونو نه د فسق و فجور نه نفرت پیدا کې، خاتمه مو بالایمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. اواز ټول کوم دوه څوک د قاری صاحب د عمر زور یو د لون خور یو مرګري دي، ټول بیماران دي الله ټول شفا ورکړي. یو سړی جمعات ته داخل شي نو په ناستو خلکو سلام اچولی شي که نه؟ بالکل باچه سلام خو سنت دی، بیا جمعات کې په خلکو سلام اچوه، او که چېرته خلک په مانځه ولاړي بیا سلام ما اچوه، که چېرته ګڼ خلک په مانځي دلته بعضې ناست دي په هغه ناستو غلې غوندې سلام واچوه چې نورو ته تکلیف نه او سلام اچوه. او جهري منځونو کې چې امام خطا شي بالکل سهوه به ورکوې که نه، خو یاره چې صحیح د تا شی معلوم یې هله. دا بعضې ملګري دي وي مونږ د دې میرو علاقو نه بانډو نه راځو، تقریرا مورو منظم کوو. مونږ ته یو سړي وي چې تاسو هلته دی د ماسپښین مونځ تاسو نه پاتې شو او د جمعې چې وشو دا مونه شو، دا دروغ وي. ښه کم خلک چې د بانډو او د میرو خلک دي، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب په هغوی د جمعې مونځ هلته کې فرض واجب نه دی، دی به غټ کلي ته ځي یا به یو شخار ته ځي، نو چې دلته راغلل جمعه وکړه ماسپښین لمونځ ختم شو. ښه کم سړي چې په ښار کې یا په غټ کلي کې د جمعې مونځ وکړه، په هغه په ذمه د ماسپښین مونځ نشته،
بس جمعه وشوه ماسپښین ختم. او که په خپلو بانډو کې کوي نو بیا د هلته د ماسپښین لمونځ کې د جمعې دی نه کوي. خو بهتره دا ده چې دی یو غټ کلي ته لاړ شي، یو ښار ته لاړ شي، د عالم بیان به مو اوري، تقریر به مو اوري، غټه جمعه کې شرکت به مو وکړي، جمعې لمونځ مو شي. ماسپښین پې نشته. دی هسې ځانه خبره کړې ده. په دې وایي چې په فوج کې یا په دې نوکرو کې یو فنډ وي او په هغې منافع ورکوي، کمه چې پیسې تا نه حکومت کټ کوي په تنخواه کې او بیا د لوستو درکوي، تا له درکوي نه خو د تنخواه نه کټ کوي، په هغې چې حکومت کومه منافع ورکوي جي پي فنډ دی یا بل دی بل، دغه سود کې نه راځي. ښه دا پیسې تا له هغه درکړي نه دي، هغه سره دي. نو چې درکړي نه دي هغه سره دي او هغه پې کومه منافع جمع کوي تا له او نو ته یې غونډه اخېستې چې دا سود کې نه راځي. چې تا له پیسې درکړي او ته بیا په سود چلی نو بیا هغې کې ګناه ده. د مور پلار جمدي وي هغوی ته تلاوت ثواب نه، جمدو ته به د عبادتونو ثوابونه نه وربخي، نشته. مړو ته بخلی شي، هغوی ځان له خپل ذکر و اذکار کوي. ډېر خلک جمدو له عمرې کوي، جمدو له به عمره هم نه کوي، جمدو له به حج هم نه کوي. که یو سړي باندې حج فرض وي او کولی نشي او هغه بیا د ځان په دې حج بدل له بل څوک لګي، هغه جدا خبره ده. مړو ته ثوابونه